لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف صدق الله العظيم. محترم کتون کو اوریدن کو دا نننه ویډیو چې دا د رضاعت په مسله کې ده. رضاعت مسله رضاعت څه ته وایي چې کله یو ماشوم د پردی زنانه سینه وسکي پی وخوري دې ته رضاعت ویل کېږي. نو دا ماشوم د رضاعي زوی دی. د دې متعلق مختصره خبره کوم انشاءالله ملګري. امید لرم چې ملګري به په دې باندې ډېر په اسانۍ پوه شي. خبره ډېره ګرانه ونه. زموږ اصل مقصد دا دی چې زموږ دا میسج امتی مسلمه ته ورسي چې زموږ مسلمانان وروڼه کومو غلطیانو کې چې مبتلا دي یا په کومو مسلو کې چې هغوی کنفیوز دي، هغوی شکیان دي، چې د هغه شک او هغوی ته د نیو انفارمیشن ورسي چې یاره زموږ مسلمانان وروڼه کم از کم د خپل د دین اسلام د مسلو نه څه نه څه واقفتیا لري. نو انشاءالله تعالی امید لرو چې ملګري به انشاءالله ډېر په اسانۍ باندې پوهېږي، ډېر مختصر او ډېر چې کوم دی انشاءالله پر اثر انداز کې به انشاءالله خبره کوم. اول نمبره خبره ځان سره یاده ساتئ چې کله یو ماشوم د بلې زنانه پی وخوري د دې موده او عمر څونه پکار دی. که نه بس هر یو سړی چې کوم هر عمر کې چې یو سړی د پردۍ زنانه پی وخوري دا به د هغه زوی جوړېږي. نه، اصل خبره دا نه ده. اصل خبره دا ده چې 2 کالو په موده کې 2 کاله یا د 2 کالو نه کم وي، 2 کاله یا د 2 کالو نه کم موده کې یو ماشوم د بلې زنانه پی وخوري نو دغه ماشوم دا د دې زنانه بیا په شانتې د زوی دی کوم چې ورته رضاعي زوی ویلی کېږي. ټیک ده. نو دویمه خبره چې که د دې 2 کالو نه سیوا یو ماشوم 3 کالو کې 4 کالو کې 3 کالو کې څه د پاسه په 3 کالو کې نو که دا ماشوم د بلې زنانه پی وخوري نو په دې باندې حرمت هیڅ قسمه حرمت نه ثابتېږي شریعت په رڼا کې. د قرآن او حدیث په رڼا کې چې کوم دی حدیث کې راځي ابو هریره او ام سلمه رضی الله تعالی عنهما حدیث دی هغوی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لا يحرم من الرضاع الا ما فتق الامعاء في الثدي وكان قبل الطعام یا وكان قبل الفطام. نو د دې مدینه چې کم وي عمر کم وي نو بیا څه کېږي؟ نو بیا حرمت ثابتېږي. نو بیا د دې شرعي حکم دا دی چې ګوره چې کله یو ماشوم د دې زنانه پی وخوري د دې زنانه څه وکړي پی وخوري دا ماشوم د ده څه شو؟ زوی شو. اوس په دې ماشوم باندې دې هلک باندې که چېرې دا هلک وي د دې زنانه چې څونه لوریانې دي د ټول لوریانې په دې ماشوم هلک باندې سبا دپاره حرامې دي. د دې زنانه خور هغه د ده رضاعي ترور ده، د دې زنانه مور چې هغه د ده رضاعي نیا ده، د دې زنانه خور چې هغه د رضاعي ترور ده. دغه شانتي د اوریرا خورزه چې کوم څیزونه چې کوم محرمات چې هغه د نسب د وجې نه په انسان باندې حرامېږي او د هغه سره نکاح کول حرام دي، هغه زنانه په دې ماشوم باندې هم بیا حرام دي. اسانه مسله ده انشاءالله، آسان پاسورډ دی انشاءالله، دور مشکلات به په دې کې نه وي. ټیک شو چې د دې زنانه که لور ده که د دې څه ده خور ده که د دې مور ده که د دې وریره ده د دې خورزه ده دا ټول په دې هلک باندې بیا څه دي؟ حرام دي. یعنی ګوره که د دې زنانه لور وي نو دې هلک څه شو؟ خورزه شوه، دا خورزه پې حرامه ده. ټیک شو. که د دې زنانه نوسۍ ده دا هلک لوري ده نو هغه د دې هلک څه شو؟ وریره شوه. دغه شانتې دا ټول چې کوم دی ما تحت السرا پورې دا ټول په ده باندې حرام دي بیا. ټیک دی جي. دویمه خبره ده چې رضاعت یو مسله داسې راشي مثال کې طور پر یو هلک یو جنۍ واده وکړي
واده وشو، بچی مو وشو، کوړمه جوړه شوه، کور یې آباد شو. څه وخت وروستو یوه زنانه راپاڅېدې چې یاره د زما پی خوړلي دي دې دواړو، د کم هلک او جنۍ چې کوم ښځه او خاوند دی دې دواړو زما پی خوړلي دي، زما سینه سکلې ده، یا دې دواړو د فلانکې ښځې سینه سکلې ده. نو اوس به څه کې صیبه، اوس چې مې کونت اوس به څه کې؟ نو اوله خبره خو دا ده چې حتی الوسه پکار دا ده چې په دې باندې دا زنانه ځان ننګاره کړي. که چرې دې زنانه اواز اوچت کړو، مسله اوچته کړه چې دې دواړو زما څه کړې سینه خوړلې ده، پی اسکلي دي، یا د بلې زنانې دې دواړو پی اسکلي ده، خو ورور او خور دې د دې څنګه واده شوی دی. نو بیا به قاضي او جج له رجوع به کوي دا دواړه، د هلک او د ښځه، یعنې دا خاوند او دا ښځه به دواړه عدالت ته رجوع کوي. عدالت کې به قاضي دا کمې زنانه چې دا مسله اوچته کړې ده چې دې زما پی خوړلې دي، ټیک شو، د دواړو زما پی خوړلې دي، نو بهرحال د دې نه به ګواهان غواړي، بغیر د ګواهانو نه به د دې جدایي ښځې او خاوند جدایي نه راځي. که ګواهان پیدا شو نو دا هلک به دې ښځې ته بیا طلاق ورکوي او قاضي به دا دواړه بیا جدا کوي. نو کوشش پکار دی، اول خو زما ټولو میندو له خویندو له دا درخواست دی چې هغوی د ځانه داسې خالص لکه د پی دغه دې نه جوړی که نه ډرمان، چې بس کم ځای ماشوم ګوري او پی وله ورکوه، کم ځای ماشوم ګوري او پی ګورئ یاد ساتئ سبا دپاره که دا زنانه وفات شوه، خدا نخواسته دا زنانه وفات شوه او دا دنیا نه لاړه او د شاته داسې مسلې جوړې کړي دي، د څه چلې داسې مسلې جوړې کړي دي چې د هغه مسلو د لاسه سبا رور او خور نکاح کیږي، د خورزي او د ماما نکاح کیږي، یا لکه د تره او د ورېرې نکاح کیږي او امنځ کې هغه مسله رضایي وي. اسی د دې زنانه د ښه کارونه وکړل که د نقصان کارونه وکړل، نو په دې مسله باندې سوچ فکر پکار دی. ښځه به خپل د خاوند د اجازت نه بغیر بل چاله به پی د سره نه ورکوي، پوهېږي په دې مسله باندې، بالکل اجازت د خاوند اجازت نه بغیر به پی نه ورکوي چاله، ټیک ده. او ځکه چې د دې شاته ډېر غټې مسلې جوړېږي، کورونه ورانېږي، د خلکو لایف زندګي ته به بربادېږي، لهذا د دې مسلو انتهایي خیال ساتل پکار دی. امید لرم د الله تعالی نه چې انشاءالله تعالی که چاته څه قسمه مسلې وي نو برای مهرباني موږ ټول له دا اجازت کړې دی ملګرو له چې هغو کمنټس کې خپله مسله دې موږ ته رالیږي، انشاءالله د قرآن او د حدیث په رڼا کې به هغوی له انشاءالله هغې جواب میلاویږي. واخر دعوانا